دویمه دا خبره چې زمونږ د خلکو منځونه نفلونه دا صحیح نه دي. ګورې د اوس نه په صحیح منځ باندې ځان بلد کې تاسو وګورئ په ډک جماعت کې یو خو د جمع منځ دی نو د جمع کې مونږ او تاسو د امامانو پابند یو. د امام چې کولی منځ کوي نو د تاسو منځ هم سره خشته شي. او زمونږ د امامان هم لږ ساړوبي شوي دي، ډېر ساړوبي شوي دي. زمونږ امامان هم کوشش دا کوي چې منځ زر زر وکړو. د هغې امامانو ته هم دا وایم چې تاسو منځ نه ځان مه خلاصوئ. مقتدیانو دا سوچ مه کوئ چې دې کې به څوک ناجوړه وي او دې کې به څوک دغی چې کوم ناجوړه وي هغه ته عذر دی، هغه نشي راتلی جومات ته نو نه دی راځي. یا د چا ډېره ایمرجنسي ده نو هغه په 15 منټه او په 10 منټه کې هغه ایمرجنسي وي د ده خرابېږي نه. منځ چې خشته کې او ګزاره حال منځ کې نو کم سے کم په جمع باندې د 4 رکعاتو په جمع باندې 15 منټه کم سے کم خو خامخا ورکول پکار دي. یعنې 7 منټه او 8 منټه او که 10 منټه ته دې ورسولو دا به بیا بهترین منځ. نو د جمع سره خو منځونه صحیح راځي، خو چې کوم منځونه زمونږ دارونه پخپله کوي یعنې سنت کوي یا نفل کوي نو هغه اکثر څه کوي د هغې نه ګورې ځان خلاصوي. ښه دا مه کوئ. منځګزار کم دي؟ منځګزار شته دي نه. نو چې تاسو منځګزار شئ او تاسو هم صحیح ونه کوئ نو دا نور خلک پاسې مونځ نه کوي. نو په سلو کې شل کسه فرض که مونځ کوي او هغه شل کسه هم صحیح طریقې سره مونځ نه کوي نو بیا منځګزار خو د دې نه دا مطلب شي چې منځګزار په دنیا کې هغه شته دي نه، منځګزار په دنیا کې ختم شوي دي. نه، تاسو شل کسه مونځ کوئ خو داسې خشته مونځ وکړئ چې د هغه اتیو کسانو هغه کم نحوست دی چې هغه ورسره ختم شي. چې کم اتیا کسه مونځ نه کوي نو د هغې یو خپل سپېروالی او نحوست دی. نو کوشش وکړئ چې داسې خشته مونځ وکړئ چې د هغه اتیو کسانو نحوست او سپېروالی ورسره ختم شي. نو مونځ له به وخت ورکوئ. مونځ په څه خشته کېږي؟ دا بعضې ملګري شکایت دی ویره مونږ چې مونځ باندې ودرېږو نو بس زمونږ ذهن نه برابرېږي، سوچ او فکر هم نه برابرېږي. کله یو غره او کله بل غره، کله یو خوا سوچ او کله بل خوا سوچ. چې سلام واړو راته پته ونه لګي چې 3 وکړل که 4 وکړل 2 وکړل که 1 وکړ. د دې علاج راته وښایه. نو د دې علاج درته زه ښیم او ډېر اسان علاج دی او ډېر خوندور علاج دی. هغه دا دی چې ته مونځ کوې نو د هغې نه مخکې لږ ذکر وکړه. جومات کې کښېنه یا بار یا په لاره راځې نو ته الله ته لږه توجه وکړه او د ذهن نه دا دنیاوي سوچونه خیالات فکرونه یو شیبې دپاره بهر کا او د الله ذکر وکړه خو په توجه سره وکړه یو 15 منټه او بیا ودرېږه په مونځ باندې او بیا وګوره چې ستا مونځ صحیح راځي او که نه راځي. زمونږ مونځونه صحیح ولې نه راځي؟ مونږ چې جومات ته راننولو نو د دنیا هغه ټول بامبېړ خو مونږ بار پرېږدو خو ماغو کې وي. هغه یو بورا وي ګونګټ ته وي چې راځه نن در باندې د باغچې سیل کومه نو هغه ورته یې حاضر راځه نو لاړ به شو که خیال هم کړي دا بورا په ګلونو کښېني د ده تعلق د ګلونو د باغچې سره یو ګونګټ پرې سوټو پرې غولو پرې یو څه بل څه کې ګرځي را ګرځي نو د ده د دغې څیزونو سره تعلق وي. نو دې ګونګټ بورا ته وي دې بورا دې ګونګټ ته وي راځه چې د باندې سیل وکړمه نو هغه ورته یې راځه چې وکړو. نو بورا یې کله په یو ګل کښېنوي کله په بل ګل کښېنوي ټول ګلونه یې پرې چک کړل. چې کله د باغچې نه وتل نو دا بورا دې ګونګټ ته وایي چې څه پېښ وي نو هغه ګونګټ ورته وایي چې زه خو په هېڅ هم پوه نه شوم. وی چې تا باندې هما قسمه قسم ګلونه بین کړل ته په دې اړه پوه نه شوې وینه ده خو په دې اړه پوه نه شوم. نو هغه ورته وایي چې ته دا سپېمې داسې که چې سپېمې ونه بله کړه نو په هغې کې ګندګي پرته وه. نو هغه ورته وایي چې ستا په سپېمو کې ګندګي پرته وي نو ته به څنګه د ګلونو په خوشبویۍ باندې چې کوم نه پوه شي نو دا زمونږ دپاره یو مثال شو. که مونږ جومات ته رام شو مونږ سره په ذهن کې د دنیا هغه ګندګي پرته وي د دکان هغه حساب کتاب د پټي هغه حساب کتاب یا د نورو لاندې هغه حساب کتاب په ذهن کې پروت وي
نو کوم په جمعات کې الله یادو نو زموږ ذهن خو هغه التري موږ الله سي یاد زموږ توجه الله ته سره شي په موږ کې به زموږ توجه سره برابر شي نو دا غیره بار بهترین علاج دی چې تړم به موږ کې نو ته به امید الله ذکر لګو کې په توجه سره یا ته جمعات تر روان شي نو ته نور قصې پرېږده ته د الله ذکر شروع کا په توجه سره او بیا په موږ باندې ودرېږه نو کستا موږ د مخ کې موږ نه خنه شو بیا راشو وای چې دا ما موږ خو خنه شو دا علاج څه شو بیکار شو د دې وجه نه رسول الله مبارک څه چل کړی دی د فرض موږ نه مخ کې سنت مقرر کړی دی تاسو ګورئ د ساری موږ دی نو دا سنت سری دا نفل دی نو دا د فرض حفاظت ته تړومبه پر سنت خپل مشق کا مشق دا اوکا دې سره بستا توجه سره برابر شي نو کدی کې څه کمی بیا به شی رام شي نو دا سنت نه پر کوئی بات نہیں او ته پر ته پیټو برابر شي نو سات فرض بیا شي دا بیا بالکل برابر راځي دا سنت د فرض او مشق ته رسول الله مبارک رومبي تا باندې مشق کې د مونږ بیا ته اس پر ته مخ کې شه نبی علي مون صحیح راځي مونږ اکثر سنت دا ټیم کې راشي د سنت واغ ټیم را نه پوښي او جمع کې قدرې ګنو بیا د موږ جمع صف ونه یو 15 منټه روان دي جمعه راتل پکار دي نو کدا نه پلو ټیم نه فلو کا او کدا نه پلو ټیم نه ذکر او کدا ذکر سره بستاره ابو شي دا برابر شي توجه بری برابر شي خوند او مزه بری پکې پیدا شي همون کو دغه شي موږ نه کو نو دغه د سوچونو د فکرونو د ختمولو طریقه شوه کوم منځونه چې مخکې نه پل نه کېږي نه پاغې کې چې کم دینو کوشش وکړي چې ذکر وشي د ذکر نه پس بیا تاسو موږ ته ودرېږئ نو تاسو بیا ګورئ چې ستاسو په موږ کې خوند او مزه شته او که نشته بل دا ذهنونه چې موږ ځان نه خراب کړي دي ما ته غوږ شئ دا ذهنونه چې موږ ځان نه خراب کړي نو دا پس دا د دنیوي سوچونو باندې د دنیا سوچونه پرېږدئ ګوره یو سړی د دنیا کار کوي نو کومې پورې لګیا دی کار کوي نو بس کوي که نه او چې د دنیا کار کوي نو تا ته پیدا شته ته کار کوي نو که ذهن نه هغې کار کوي نو دا خو ته کار کوي توجه به مغې ته کوي او چې اوس یو سړی د دنیا کار نه کوي هسې ناست دی یا هسې ملاست دی او دی وایي چې زه به دا چلو کوم دکان مو کوم بیا به دکان کې دونه سودا راشي او گاهک پر راځي ولاړ په یو قطارونه په یو د پیسې جمع کوم او بیا بدو کوم او بیا بدو کوم ځان له درد اثر وچی چې لکه راکو شي سمي نگا کې نه دکان یې واچې ځان لړوچو موږ دغه سوچونه ته به برباد کله چا کار د دنیا شته او کنيشته خو سوچ د دنیا دی دغه سوچونه نه هیڅ جوړيږي سوچونه د دین کوا سوچونه د الله د کائنات او چې دا دونه کائنات الله پیدا کړی دي نو چې دا دونه چې پیدا کړی زما د ژوندۍ خو اس زما ضرورت او زما حاجت دا خو اس نه الله ته دا به الله زما پوره کوي نو الله سره باندې محبت پیدا شي او چې الله سره محبت پیدا شي عبادت کې باندې شوق پیدا شي چې عبادت کې شوق پیدا شي توکل باندې په الله راشي او چې توکل په الله راغی الله باندې خساري خبره ختم مونږ لاول دا منو چې پالل او ساتل الله کوي خو بیا ورسره دا نه منو چې څنګه به کوي الګا دا څنګه مله ته پېږي څنګه باندې پالي تاسو روان ډېر خلک داسي چې دا وی ګټ وټم ني سوچ او فکر یې د دنیا ني والله ولا دنیا خور کوي بس دا یو مثال چوم د پاره نو دا میاش د عبادت او د مشق ته دي چې رمضان المبارک ځان تیارې چې ته پیټ شي د رمضان المبارک د پاره نو کوشش د تلاوت او کته تلاوت شروع کی ویم نوافل چې کوم نه دا د دې مشق شروع کا نوافل چې کوم نه د اهتمام وکړه